د اولنا د هغوی ډېر خدمات دي. فضیلت الشیخ محمد قاسم صاحب چې هغوی تشریف راوړي دلته او خپلې قیمتي ویناوې زموږ ستاسو مخې ته پیش کړي. فضیلت الشیخ محمد قاسم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. درنو قابل قدر علماء رونو، رب العالمین فرمائے اعدلوا. مفسرین د عدل تعریف کړی دی چا من له ملکة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة سره. وما ته دغه تعریف د ټولو نه پسند محبوب دی چې وهو اعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته. نو دغه تعریف زما ډېر خوښ دی چونکې دلته علما ډېر ناس دي. هر یو 5 منټه 10 منټه بیان وکړي نو دا به د ټولو دپاره تشفي وي چې یو کس دی د ټولو حق وانخلي. اعطاء كل ذي حق حقه شي. او بل دا امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله هغه فرمایي مستصغرت نفسي امام احد قط. ما سوا د علی بن مدنی د هغې په مجلس کې ما ته ځان به ډېر حقیر ښکاره کېده وی. نو زمونږ قدوتنا و امامنا و مرشدنا و شیخنا و شیخ المشایخ ابو عمر عبدالعزیز النورستانی حفظه الله ورعاه د هغه په وړاندې خبره کول ما دپاره خو ډېر سخت دی ځکه سن 1986 نه زه د شیخ سره مدغم یم. د دې عبادات د دې جدوجهد جهود او د دې دعوتي په لاره کې تکلیفات برداشت کول هغه ټول الله رب العالمین ته خو بهتر معلوم دی. خو په دې ناس کسانو کې ما سوا د دغه شیخ عبدالهادي نه دې ته به زما نه به زیات معلومات به یې کیدی شي که عقل د دې په ځای وي. ونه د ټولو نه زیات ما ته معلومات دی الحمدلله چې څومره د عقیدې دپاره خدمت یې کړی دی. مظلم یکن لا شیخ فلان والا شیخ فلان والا شیخ فلان. په هغه وخت کې هم دا شیخان نه وو او دا ټول وروستو پیدا شول او ډېر ښه شول. د دې د جدوجهد یو ثمره دی. یو پیره دلته په شمشتو کې بالجهر چې جنازه وکړه سیاف صاحب اوس هم جمدی دی د افغانیانو مشر هغه راپاڅېد. دومره مملکتونو کې زه ګرځېدلی یم او داسې جنازه ما رأیت قط بعینیه. او دا خو صریح حدیثونو کې فحفظت من دعائه. په بعض روایتونو کې فسمعت من دعائه. او ما دواړه سندونه ښه تحقیق کړی دی الحمدلله. سندونه یې ښه دی قابل د قبول دی. وی دومره مملکتونو کې او په دنیا کې ګرځېدلی خلق بړکاولی او قسم کې. خو الله رب العالمین تر نن تاریخه پورې زموږ شیخ هم الله رب العالمین محفوظ وساتل او دا روډ موږ دپاره دی اسانه که. رب العالمین دی مزید عمر ورله ورکړي او توفیق ورله ورکړي لخدمت المسلمین والاسلام. ورونو یو 15 منټه زبا د خپل ورونه چې کوم خارجيږي اوس یعنی متخرجین دی د علماو په فهرست کې شاملېږي هغو ته بس ما ته ګوره خطاب به وکړم چونکې علما دی نو زما اکثر خبرې به په لغت عربیه سره به یې ځکه چې تاسو هم علما یې. او په نوادر الاصول کې امام ترمذی رحمه الله یو خبره لیکلی دی چې شیئان دغه دوه څیزونه دی چې دې د وجه نه انسان ته رفعت ملاویږي هم په دنیا هم په آخرت کې. مبجل او محترم ګرځي دغه دوه څیزونو د وجه نه.
ناغت څه دی العلم والسخاء. یو عالم او بل عالم کنجوس نه وي، سخا پکې وي، دعوت او تبلیغ هم کوي او د سرخان هم وي. یو علم سره انسان ته رفعت ملاويږي او بل په سخا سره. نو علم څه کوم علم؟ امام احمد بن حنبل زمون مرشد دی، زمون امام دی، زمون قائد دی، رهبر تیر شوی دی رحمه الله. هغه فرمای العلم ما جاء من فوق، هغه ته علم ویل کیږي چې په وحی جلی سره وحی خفی سره ثابت شوه وي. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله فالبدايه والنهايه کې لیکي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نو علم هغه د چې قرآن او صحیح حدیث او هغه فقه چې مستنبط من الكتاب والسنه وی هغه فقه موږ منو. اجه کما فتاوا هغه که فتاوی عالمگیریه کې وي، که فتاوی شامی کې وي، که در المختار کې وي، که رد المختار کې وي، که کفایه کې وي، که بدایه کې وي، که پکانس کې وي، که هدایه کې وي، که په نور فتاواګانو کې وي، خو چې د قرآن او سنت نه مستنبط نه وي نو هغه بیا موږ نه منو. اوس دا کومه یو فقه ده مثلا چې د سپی د چمړه نه مصلی جوړول جایز دی، دا خو نه عقل مانی نه شرع مانی. د سپی د ویښتانو نه اتیکاتو پرتوغاف جوړول او په هغه باندې مونځ کول دا جایز دی. ورطوبة فرج المرأة طاهرة، دغه شیزونه موږ نه منو مثلا. او په باب د امامت کې مثلا ثم احسن وجها ثم احسن زوجا، یو کس ماته وایي چې تا خو نحوه لوستی نه دی، ما یې ښه لوستی دی الحمدلله، زه پې ښه پوهېږم. وایي تا بل ولې وایي چې وزوجا خیرا من زوجي، په جنازه کې خو تا دا دعا وکړه خاوند ورله ورکړه. نو ما په قرآن عظیم شان کې چې الله وایي اسکن انت وزوجک دی که وزوجتک دی، ما ته د قرآن او د حدیث نام خبر نه او د نحو نه هم خبر نه. نحو کې او په لغت عربی کې زوج مطلق جوړخ د پاره ویل کیږي. نو دا اطلاق د دې په المرأة والرجل په دوانو باندې دی اطلاق کیږي. واما بنعمت ربک فحدث. نورونو علم هغه د پاره ویل کیږي چې قرآن او سنت او احادیث کې هغه ثابت وي، هغه فقه چې هغه مستنبط وي د قرآن او د سنت نه. هغه فتاوا چې په هغه فتاواګانو کې دام لیکل دی چې د نامنه لاندې ویښتان په نای باندې اخیستل روا ده. والله عالم د مذکر دپاره وي که مؤنث دپاره وي، خدا تخصیص کړی نه ده، خو مطلق خبره لیکلی ده. نو دقه شیونه موږ نه مانو. تحتاوی صاحب دا خبره کړی دی، عالمگیری صاحب دا خبره کړی دی، نو دا شیونه نه مانو، دا منګړه ده. اما کوم چې د قرآن او سنت نه مستنبط شده فقهي مسائل چې وي هغه موږ مانو. او حدیثو کې هغه ورونو شون کې روافیزو همدغه شانته فرق باطله او ځان نه په حدیثو کې سندونه جوړه کړی دی. نو د طلباو ته د کوم چې متخرجین دي نو دیو ته زه دا ریکویسټ کوم، دا التماس دی او دا زما درخواست دی چې سندي تحقیق لګو کوي. وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اعز من القليل. نقاد الحديث اهل الروايات او اهل الدرايات په خام ډیر لږ خلک وو، لیکن اوس خو په هغه قلیلو کې هم ډیر عقل دی. نو تحقیق وکړي او د تحقیق دپاره موږ ته سلف و صالحینو کتابونه لیکلی دی. وی وکلها سوا الاول احاد، متواتر نه علاوه عزیز مشهور غیر ته احاد ویل کیږي. وفي المقبول وفي المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. نو په دې کې تحقیق کول پکار دی چې کله چې صحیح حدیث وي ستا پلار په عمل کړی وي او کنا قوم او قبیله په عمل کړی وي، کنا ستا مرشد او ستا استاد په عمل کړی وي او کنا بس دا قابل عمل دی، واجب العمل دی. الحدیث حجت فی نفسی، حجت دی خو چې حدیث وي.
بیا چې مقبول حدیث کې مقبول او مردود شنو ثم المقبول ان سلم من المعارضه فهو المحكم وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث وان لم يمكن الجمع فلا يخلو اما يعرف التاريخ او لا فان عرف وثبت المتاخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ والا كذا معلوم نه فالترجيح راجح مرجوح بلټه ثم التوقف ذکر چې وفوق ذی کل علم علیم او دا بیا د مما کوي چې بیا اذا تعارض تساقط نه دا ډیر بیا دی ویلي ابن حجر عسقلانی رحمه الله او نور نقاد الاحاديث کوم قانون وضع کړی دی هغه قانون باندې ځان پوهه کوي او مکه شانته حدیث تطبیق کوي او د حدیث د معرفت ضعیف او اکثر بدعات چې جوړ شوی دي د احادیث واهیه او د وجنه جوړ شوی دي او په کتابونو کې خاص کر په کتب تسعو کې سوا د بخاری او مسلم نه احادیث واهیه پکې هم شته نو د دې تحقیق کولو الله رب العالمین ټول له توفیق راکړي. باقی ورونو علم چې دینو د علم خطاس تعریف د مولا علی قاری نه هم ذکر ده کم چې په مرقات کې د مشکات هغه شرح د کتاب العلم راوړی وای هغه کې وای هو نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابيح مشکات النبوة من الاقوال المحمدية والافعال الاحمدية والافعال المحمودية يهتدى به الى الله وصفاته وافعاله واحكامه فإن حصل بواسطة البشر فهو علم كسبي وإلا فهو العلم اللدني المنقسم إلى الوحي والإلهام والفراسة نورونو داغه مطابق چلیدل پکار دی او علم خدای او نور دی. شکوت الى واقع سوء حفظي شکوت الى خليلي سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاص. امام شافعی رحمه الله فرمایورونو او داغه حضرات زمون قدوه دي او د دیو د وینانه معلومیږي چې دیو خلقو دیو د اصحاب الحديث سره مینه محبت لرون کې خلقو. امام احمد بن حنبل فرمایي اذا رايت رجلا من اصحاب الحديث فكانما رايت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله زهم ساس په لیدو باندې ډیر خوشاله ما د محفل ته دراتلو باندې ډیر خوشاله ما د شيوخ په لیدو باندې او استاد د تلاميذو د مدرسې سره کوم چې وابسه خلق او کوم د مجلس ته راغلي ټول علماء نوم دغه شانتا ساسو سره زمون قلبی او مینه او محبت دی. امام احمد بن حنبل فرمایي چې فرق ناجیه دا څوک دي ان لم تكن الفرقه الناجيه اصحاب الحديث فلا ادري من هم. نو دغه اصحاب الحديث سره مینه محبت کول پکار دي او دغه علم چې دین او علم ما جاء من فوق نو قران او سنت تاسو زده کړه دي او دغه قران او سنت چې کوم تاسو زده کړه دي د علماء په فهرست کې ځان شامل کړه. کوشش وکړئ همت وکړئ د دې خلقو ته رسولو لپاره. ورونو یو مقوله په وړاندې نه دا روان دي خو دا به قاعده کلیه بنئ بلکې قاعده اکثره به ابن المحدث جاهل کلیه ځکه نه ده. امام ابو بکر عبد الله بن ابي داود السجستاني رحمه الله د امام ابو داود صاحب زوی. ابو داود خو تاسو پیژنئ نو داغه زوی د ابو بکر عبد الله بن ابي داود السجستاني داغه یو منظومه ده په نوم د المنظومه الحائيه المشتمله على 40 نظما باندې مشتمل ده فی عقیده اهل السنه والجماعه. نو بس هغه سره خپل وینا اکتفا کوم. هغه شروع دي نه کړل په دې څلويخ نظمونو کې علماء نظم دا خواهش دي طلباونه چې دا کتاب ځان نه واخلي او دا غډیر شروع هم شبنن سبا المنظومه الحائيه في عقيده اهل السنه والجماعه او دا د امام ابو بکر عبد الله بن ابي داود سجستاني کتاب دی او دا امام ابو داود صاحب زوی دی. هغه وایي تمسك بدين الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح كل إناء يترشح بما فيه وكل إناء ينزح بما فيه کم چې لوخي کې وین هغه راڅتيږي نو د دې د بیان نه پته لګي چې و دین دا حکم کوي الامر من الدين اطاعت او کتابیدار شه و دین په کتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح او د کلام الله مبارکي وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الاتقياء وافصح دا درې شورونه خو په اوایل کې و آخر کی اغوی ولا تک من قوم تلهوا بدینهم فتقدح في اهل فتطعن في اهل الحديث وتقدح دا حدیث بدی موایا او دا خلقنا مشابهه تلهوا بدینهم چاغد خپل دین نه اتخذوها لعبا ولهوا جوړه کړای دي کله یو مذهب کله یو رایا کله بل رایا بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په قول په مقابله کې ودع آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله وازكى واشرف بیاوی په اخره کې اذا ما تقد الدهر يا صاحب هذه منادای مرخمه یا صاحب هذه کله چې تا په خپل عمر کې دغه عقیده دی وساتل د کتاب او د سنت تمسک نو بیا به تبیتو وتصبح بخير په خیر سره شپای ورځ به ثابت یریږي ډېر په کامیابی سره نورونو الله رب العالمین دې تمسک بالکتاب والسنه د دې موږ له توفیق را لري دا حدیث ضعیفه او صحیحه په جندود پر جدوجہد وکي ولا سیما د شیخ امام البانی رحمه الله چې څومره کتابونه دي طالبان هغه ځان سره وساتي هغه نه مطالعه وکړي دا هغه نه فائدہ واخلي او خپل شیخ نه چې کم تاسو یې تقریبا واته کاله تلمذ او تاسو اخر کې بخاری لوسته داغه عادت داغه عبادت او داغه جدوجہد او داغه دعوت او داغه کردار او داغه سیرت او صورت خپلوي فتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه بالكرام فلاح ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.